بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. اول سپاری پہلا رکوع دا سورة البقرہ آیات نمبر 16 دے. والذین یؤمنون او خلق چی ایمان راوڑی بما باغی انزل الیکا چی نازل کلی شوی دے تا تا وما انزل او باغی انزل چی نازل کلی شوی دے دی من قبلک دتان اوران دی وبالآخرت او پاخرت باندی هم یوقنون هم دی یقین لری. والذین یؤمنون بما انزل الیک او خلق چی ایمان راوڑی پاغا چی نازل کلی شوی دے تا تا. دی آیت کریمہ کی اہل کتاب آغا مومنان مراد دی چې هغه په خپل کتاب باندې او تمام شاته آسمانی کتابونو باندې او انبیاء علیه الصلاۃ والسلام باندې نازل شوی وحی په دې ټولو باندې ایمان راوړي او دغه شانتی هغه قران مجید فرقان حمید باندې هم ایمان راوړي. دی آیات کې ما انزل الیک دین مراد قران مجید فرقان حمید او پورا شریعت کی مراد دین لري. الله تعالی کتابونو وغیرہ باندې ایمان راوړل شرعي حکم یا ساتي څنګه چې قرآن مجید فرقان حمید باندې ایمان راوړل هر مکلف باندې فرض دي، همدغه شانتي سابقه پهله کتابونو باندې ایمان راوړل دا هم ضروری دي او چې کوم تیر شوی انبیاء علیه السلام ما نازل شوی دي خو یا ساتي د دې چې کوم احکام دي هغه پس موږ شریعت کې منسوخ شوي دي نه لري په دې باندې عمل کول دا درست نه دي، مګر به هم په دې کتابونو باندې ایمان راوړل دا زموږ ضروری دي. مثلا شاته ډیر شریعتونو کې چې کوم دی بیت المقدس دا قبله وا، لہذا اوس په دې باندې ایمان راوړل زموږ لپاره ضروری دي، مګر عمل یعنی په مانځ کې بیت المقدس طرف ته مخ ګرځول او مونږ کول دا جایز نه دي او دا حکم منسوخ شوی دی. او دا یا ساتي چې قرآن مجید فرقان حمید نه چې مخ کې چې کوم الله رب العالمین په خپل انبیاء علیه السلام باندې نازل کړي دي په دې ټولو باندې اجمالا ایمان راوړل دا فرض عین دي او دا عقیده ساتل چې الله رب العالمین تر شوی انبیاء علیه السلام باندې کتابونه نازل کړي دي او سچي دی کې بیان شوی دی هغه ټول حق دی او قرآن مجید فرقان حمید باندې دغه شانتی ایمان ساتل فرض دی چې موږ چې کوم موجود قرآن مجید فرقان حمید دی د دې یو لفظ د الله د طرف نه دی او برحق کتاب دی نه. وبالآخرة هم یوقنون او هغه په آخرت باندې هم دوی یقین لري نه لري، یعنی متقین خلق چې کوم دی قیامت باندې او سچې په دې کې دی جزاء حساب کتاب وغیرہ باندې پټولو باندې یقین ساتي او دې ته بدی زرا برابر چې کوم دی هیڅ شک شوبه نشته دی. دې کې دې خبرې طرف ته اشاره ده چې د يهودانو او عیسایانو عقیدت متعلق عقیده دا درست نه ونه لري، ځکه دې کې با هر یو دا عقیده وا چې دین علاوه څوک به جنت کې نه داخليږي نه لکه څنګه چې سورۃ بقره کې الله پاک فرمایلی دی 111 نمبر آیات کې نه دی او خصوصا د يهودانو دا عقیده و چې موږ به جهنم ته کولانم شو یو سورۃ د پاره نه لري تو دینه بعد چې کوم دی موږ به جنت ته بزو لکه څنګه چې سورۃ بقره آیات نمبر 80 کې الله پاک فرمایلی دی. دینه دا معلومه شوه چې د يهودانو او عیسایانو د آخرت متعلق عقیده دا درست نه ونه لري.
اولئک هم دا خلق علی هدى من ربهم په هدایت باندې د خپل رب طرفنا، و اولئک هم دا خلق هم المفلحون کامیابی موندون کی دي. هم المفلحون یعنی چې کم خلق ما چې یعنی کم خلق باندې بیان شوی صفات اومندل شي هغه د خپل رب طرفنا په هدایت باندې، هم دا خلق با د جهنم نجات اومندي او جنت کې با داخل شي نه، او جنت کې داخلي دل دا یقینا د ډېر لوی کامیابی ده. او یا ساتي دی آیات کریمه کې فلان چې کوم دې کامیابی نه مراد کامل کامیابی ده، یعنی کامل کامیابی چې کوم ده هغه متقین ته ملاويږي، او دغه شانتي متقین چې کوم دي هغه به همیشه د پاره چې کوم دې جنت کې به اوسيږي. وما علينا الا البلاغ المبين.